یو سړی رالو نبی علیہ السلام ته عرض یې وکړو ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی جی سو حکم دی چې یو سړی راځي او زما مال زما ملکیت زمانه په زور اخلي نو سو حکم دی نبی علیہ السلام او فرمایل فلا تعطه مالک خپل مال ولا ما ورکوا اس حق نشته د فلانی چې ستانه ستا مال اخلي بیا عرض کو ارأیت ان قاتلنی دا الله رسول کو هغه دومره ظالمی چې ما قتل کوي په زور را ناخلی کو ما سره جنگ کوي بیا سوکم قال قاتله تم وسر قتالو کا جنگو کا د خپل حق د پاره وسرو جنگیگا بیا صحابی عرض کوي ارأیت ان قتلنی الله رسول کو هغه ما قتل کی نو بیا سو حکم دی نبی علیہ السلام فرمایل فانت شهید د خپل حق جایز حق د پاره کو ته او جنگی دی او مړ شو نو شهید یې بیا صحابی عرض کوي ارأیت ان قتلته د الله رسول کو زما په وسبر شو ما قتل کو ظالم دی ما نه زما حق اخلی خو زه په وس مې په بر شو ما قتل کو اوس حکم دی نبی علیہ السلام فرمایله هو فی النار دا سړی به جهنم ته ناحق استان استا حق اخلی مال اخلی جیداد اخلی استا بچی وجنی ډاکې در باندې اچولې دا بده حال کې کو ته مړ کی نو ته شهید کو تا مړ کو نو عند الله مجرم دی د قانون د اسلام قانون مطابق ته مجرم نه هغه جدا خبره ده چې په ملک پاکستان کې دسه حرکت وکا نو مقتول خو بجی قبر ته لاړ شي او قاتل به آزاد ګرځي د قاتل لپاره به سکیورټي وي دغه د لپاره د بچاو انتظامات دغه د لپاره بنگلا دغه د لپاره جی کانا پینا انتظام بهترین گاڑی قاتل لپاره خو لیکن زتا ته شرعي قانون ویم د شرعي قانون مطابق د خپل حق د لپاره کو انسان جنگيږي او مړ شو نو شهید دی او کو د مړ کو ظالم نو عند الله ما مجرم دی ته مجرم نه بل طرف ته نبی علیہ السلام فرمایل لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم دا ټول دنیا کو هلاک شي الله په نه خفقيږي خو یو مسلمان نه حق قتل شو الله په ډېر غضبناک شي الله خفدي